شل ډالرونه څنګه جوړولی شو، 2000 ډالري، 15000 ډالري یا ستاسو قسمت دی څومره ډالري ستاسو جوړیږي. طریقه زموږ سره بالکل سمپل ده. په بایننس کې زموږ سره میگا ډراپ دا یو آپشن دی، مخکې دا نه اوس دا آپشن راغلی دی، نوی پروموشن د دې چلیږي او چېرته چې هم په کرپټو کې یا نوې اپرچونټي راشي په هغې کې ډېر ښه چانسونه میلاویږي چې تاسو خپل لږې ډالري ډېرو ته کنورټ کړئ. راځئ پوره طریقه درته ښیم څنګه مونږه یو کوین واخلو چې هغه په بایننس ونی یا په یو ایکسچینج ونی لیست نه وي، او د لیست کېدو نه مخکې کله هغه کوین مونږ واخلو د هغې قیمت تاسو ته پته ده که لیست کېدو کې په دې ځای کې لیست کېدلو نه بعد د هغې قیمت ډېر های ځي، ملټیپل ایکس د هغې نه پروفیټ جوړېدی شي. دلته هم مونږ سره یو موقع ده، ګورئ تاسو به څه وکئ، میګا ډراپ ته به ورشئ. دا میګا ډراپ به درته چېرته میلاو شي کله چې تاسو سرچ کې ولیکئ، دلته د بایننس سرچنګ بار دی پای کې میگا ډراپ ولیکئ، دا به درته راشي او یا به ډایرکټ دا هوم چې تاسو کله کلیک کوئ څنګه چې ما کلیک کړی دی دلته درته دا میگا ډراپ شو کیږي. اوس به موږ کلیک کوو په میگا ډراپ ونی، په میگا ډراپ ونی دلته تاسو کتی شئ، زموږ سره لیسټ د دې زموږ سره ختم شوی دی، دا هم د لیسټنګ نه مخکې و، دا هم د لیسټنګ نه مخکې کوینونه میلاوېدل او دا اوس تقریبا 8 ورځې پاتې دي او په 8 ورځې بعد به دا کوین لیست کیږي. مطلب دا دی که دا کوین تاسو ته مخکې نه میلاو شي څنګه میلاویدی شي موږ ته، ګورئ سمپل به په دې ونی آن ګوینګ چې کم دی دا آن ګوینګ نه دی، دا ختم دی، دا ختم دی، په دې آن ګوینګ ونی به کلیک کوئ. راځئ په دې کلیک کوو. کله چې په دې مونږ کلیک کوو دې کې زموږ سره 2 آپشنونه دي، یو دی زموږ سره سبسکرایب مور، یو دا آپشن دی دا به پوره کوو. ما په دې کې بی ان بی لاک کړي دي ځکه دا یلو کلر نه شو کوي. بل دی زموږ سره دلته یو بل آپشن هغه دی سٹارټ کویسټ، یو دا آپشن دی سمپل. مونږ له یو دا سبسکرایب کول غواړي، دا به څنګه سبسکرایب کوو دا درته مخکې ویم، او سٹارټ کویسټ دا به څنګه کوو دا هم په دې ویډیو کې درته شو کوم. راځئ د ټولو نه مخکې په دې سبسکرایب مور باندې کلیک کوو. په دې چې کله مونږ کلیک کوو مطلب دا دی که تا سره بی ان بی وي، څومره بی ان بی تاله پکار دی لاک کولو دپاره منیمم 0.00 صرف 0.05 تقریبا $35 بی ان بی تا ته پکار دی. څومره ډیر بی ان بی تا سره وي هغه ته دلته لاک کولی شي، چې هغه لاک کې دلته به ستا سکور ډیر وي او چې سکور ډیر وي ډیرې ټوکنې به درته د سالف میلاو شي. راځئ اوس موږ سره څومره بی ان بی دي په دې ټایم کې میکسیمم 0.05 موږ سره اویلیبل دي او مونږه 0.05 نه کته بی ان بی دلته نشي لاک کولی. نو دا کرایټیریا به پوره کوئ که ډېرې در سره وي ډېرې دلته لاک کوئ، 1 وي 2 وي 3 وي، یا که ته ټریډنګ نه کوئ او تا سره پیسې اسې پرتې وي یا بی ان بی در سره اسې پرتې وي نو ښه خبره دا ده چې دغلته یې لاک کې ځانته او په دې میگا ډراپ کې پارټیسپیټ وکړي. کله چې دا تا وکړو میکسیمم مونږ کلیک کو یا 0.05 دی دلته ولیکو، بیا به راشي کلیک بکې په کنفرم ونی، په کنفرم به اوس کلیک کو. کله چې په کنفرم ونی کلیک کو دلته به دا ټیک کوي، دا ټیک کوي، دا ټیک کوي، دا درې واړه چې کله تاسو ټیک کړل د هغې نه بعد کنفرم، دا زمونږ بی ان بی لاک شول. اوس یاد ساتئ که په دې کې تاسو بی ان بی لاک کوئ د هغې یو فلیکسیبل وي، څنګه چې ارن زموږ سره یو آپشن دی په بایننس کې، یو فلیکسیبل وي یو لاک وي. مطلب دا که تا 120 ورځو دپاره لاک کړل تا ته به 130 پوینټ میلاو شي، څومره ډېر پوینټونه هغومره به ستا چانسونه ډېر وي. بیا که تاسو 90 ډیز دپاره دا لاک کوئ 120 پوینټونه به میلاویږي، که 60 ډیز دپاره 110 and 30 ډیز دپاره 100 پوینټونه به وي. او څومره زیات بی ان بی لاک کوئ هغومره به زیات درته دا ټوکنې میلاویږي. اوس ګورئ بی ان بی چې ده دا خپل پرایس هم په دې طریقې ونې اپ کوي. زیات خلک به په دې لالچ کې راشي چې موږ دا ټوکن موږ ته میلاو شي، ښه خبره ده. دې سره سره د بی ان بی یوز کیس هم ډېر شي او د بی ان بی پرایس به هم زموږ سره اپ کېږي څنګه مارکیټ سټیبل شي. ښه دا پروسیس زموږ کمپلیټ شو. اوس دویم نمبر پروسیس دی زموږ بالکل سمپل سٹارټ کویسټ. سٹارټ کویسټ ونی به کلیک کو، مخکې به په دې کې څه کوو سمپل به په دې کلیک کوئ او دلته به په سٹارټ کلیک کوئ. اوس موږ ته دلته شو کوي چې دلته خپل ویریفیکیشن وکئ، واقعي دا اکاونټ ستا دی، اوتنټیکیټر دی، ایمیل دی، خپل ویریفیکیشن وکئ، کوم او ټي پي درته په ایمیل راشي هغه دلته ورکئ. دا کوو او دې نه بعد به زمونږ ډیسنټرلایز د بایننس ویب والټ به ریډي شي.
اوس دا تاسو کتی شئ زموږ والټ ریډي شو، دا آپشن به درته دلته شو شي. دلته تاسو کتی شئ. دې دپاره موږ له پکار دي بي ټي سي. څومره بي ټي سي؟ 0.0001 بي ټي سي. ډېر کم اماونټ دی، مطلب چې ټوټل د سره $10 وي، په هغې ونې دا ټول ته کولی شي. راځئ دلته د ټولو نه مخکې خپل والټ چې دی هغه کنیکټ کړو. دا والټ دی، کنیکټ ونې به کلیک کړو، دا به کنیکټ شي BNB چین سره. کم چې موږ اوس والټ جوړ کړی یا چې فاینانس کې زموږ کمې پیسې دي هغه به د بي ټي سي په شکل کې دلته راشي. دلته تاسو کتی شئ کنیکټینګ. زموږ والټ چې دی هغه کنیکټ شولو. کله چې ستاسو والټ دلته کنیکټ شولو د هغې نه بعد به بیک ونې کلیک کوئ. بیک به راشئ او دلته به کم ایسټ تاسو سره کم بي ټي سي موږ اخیستی په بایننس کې هغه به دلته موږ یا تاسو سره بي ټي سي نه وي والی د $10-11 هغه دلته تاسو ټرانسفر کولی شئ. څنګه ټرانسفر کولی شئ؟ ګورئ دا دی زموږ سره Web3 والټ. دلته به تاسو کلیک کوئ په دې ایسټ ونې. کله چې په دې تاسو کلیک کو دلته بیا تاسو کلیک کوئ ریسیو. په ریسیو به کلیک کوئ. ریسیو نه بعد به بیا تاسو کلیک کوئ دلته ریسیو فرام بایننس ایکسچینج. مطلب ستا په بایننس ایکسچینج کې کوم بي ټي سي دی هغه ته دلته ریسیو کولی شئ. بیا به په دې ځای کلیک کوئ. دې نه کلیک کولو نه بعد بس داسې انټرفیس درته راشي. دا کوینونه به درته شو کېږي، خو دلته به ولیکي بي ټي سي. کوم بي ټي سي دی موږ سره راځئ ګورو. سرچ کې موږ ورکو بي ټي سي او بي ټي سي دلته موږ سره دی 0.0021 او مینیمم موږ له څومره پکار دی 0.001. مطلب اوس هم زموږ سره ډبل اماونټ دی. تاسو هم داسې کولی شئ. او اوس به په دې موږ کلیک کو. کلیک کولو نه بعد بایننس سمارټ چین دا به تاسو کنیکټ کوئ ځکه دلته فیس هم کم دی. په دې به تاسو کلیک کوئ. موږ به په دې کلیک کو. بیا دې نه بعد کنټینیو به کلیک کو او د هغې نه بعد به بیا موږ کلیک کو دلته کنفرم. او د کنفرم کېدو نه بعد به دلته دوباره موږ په میکسیمم ونې کلیک کو اینډ ویډرا. دا زموږ $19 بي ټي سي چې دا هغه روانه ده ویب والټ ته. اوس دا ویډرا زموږ ولګېده د بایننس نه ډایرکټ او دا ویډرا چې ده دا به چېرته راځي؟ دا به راځي زموږ ګو ټو Web3 کوم والټ موږ جوړ کړی و هغې ته راغله. مطلب بالکل سمپل. اولنی سټیپ تاسو ځان پوه کو BNB بلاک کوئ. دویم سټیپ سره Web3 کې به ځان ته والټ کریټ کوئ. د هغې طریقه مې هم درته وښوله. او اوس به دلته موږ واخلو په هغې ونې سولو بي ټي سي. ښه راځئ کلیک کوو په ګو ټو ویب. په دې ځای به کلیک کوو او په دې ټایم کې موږ ته لا نه دی ریسیو شي او اوس ریسیو شي موږ ته زموږ $19 ریسیو شولو. راځئ کنټینیو کوو خپله طریقه د کویسټ والا. بیک به لاړ شو. بیک چې راغلو اوس به دوباره په سټارټ ناو باندې به کلیک کو. راځئ په دې کلیک کو. او دلته خو زموږ سره اوس بي ټي سي هم شته. دلته موږ کلیک کو په میکسیمم ونې او دا به اپروف کو. خو دا به اپروف کېږي نه ځکه چې دا موږ یوز کوو بایننس سمارټ چین. دلته بایننس مطلب BNB موږ له پکار ده او BNB موږ چېرته نه اخیستی شو. دا ګورئ مطلب دا به زموږ نه اپروف کېږي. زه په اپروف کولو کوشش هم کوم خو دا به نه کېږي. دا مې ځکه درته پرېښی ما ته پته ده چې دا پرابلم به تاسو فیس کوئ. او دا ګورئ دلته فیل شو. اوس به دې ته موږ لږ شاني د $10 ګورئ دا خو ما زیات اخیستی دی خو تاسو د $10 چې دی صرف او صرف بیټ کوین واخلئ او د $10 ځان سره BNB واخلئ. اوس راځئ سمپل هغه طریقه به دوباره فالو کوو. دلته به بیک لاړ شو. چې کله موږ بیک لاړو دا دی زموږ د Web3 والټ. دلته صرف او صرف موږ سره بي ټي سي دي. نو دلته به موږ څه وکړو؟ دوباره به په ایسټ باندې کلیک کو. چې کله موږ په ایسټ کلیک کو ما سره په بایننس کې BNB شته نو هغه BNB به دلته ټرانسفر کم. دلته بیا دوباره په ریسیو باندې کلیک کوم. کله چې ما په ریسیو کلیک کو دلته کتی شئ چې ریسیو فرام بایننس ایکسچینج. په دې به کلیک کو. په دې چې کله موږ کلیک کو بیا به دلته موږ سرچ کو BNB ځکه موږ له BNB پکار دی. په BNB به کلیک کو اینډ کو. دا دی BNB او دا اولنی کوم سمارټ چین چې دی دا به کلیک کو. په دې ځای چې موږ کله کلیک کو کنټینیو او دلته به دا کنفرم کو. کله چې دا موږ کنفرم کوو نو موږ ته به وایي چې څومره دی پکار دی نیټورک فیس دپاره. کم سے کم 0.001 پکار دی. 0.001 دومره بالا پکار دی چې ګیس فیس چېرته ټرانسفر کوم هغه هم دلته راویستی شمه. نو 0.011 زموږ سره دلته راغی او دلته موږ په ویډرا به کلیک کو.
هغې نه بعد کنفرم. دا زمونږ بی ان بي په پروسیسنګ کې شوه، مطلب لږ ټایم کې به دا هم موږ ته میلاو شي. راځئ بیا ځو گو ټو ویب 3 والټ، دلته به ځو او لږ ټایم کې به دا $19 دی بی ان بي به هم زمونږ د بایننس نه دلته موږ ته میلاو شي. اوس دا تاسو کتای شئ زمونږ سره سبسکرایب مور دا آپشن خو کړی و موږ، ورپسې چې کم کرایټیریا کویز والا و هغه دې ته راغې، مطلب ټول آپشن چې کم زمونږ و یا کم ټاسک و هغه موږ پوره کړی دی. اوس تاسو ته به د دې میلاویږي ټوکنې، څومره زیات بی ان بي تاسو دلته هولډ کړی وي هغومره زیاتې ټوکنې به تاسو ته میلاویږي، او د دې ټوکنو ډسټریبیوشن به سټارټ کیږي کله 17 تاریخ ونې. دې نه علاوه د دې ټریډنګ به هم دا به لیسټ کېږي هم په 17 تاریخ باندې، مطلب 17 تاریخه پورې څومره تاسو هولډنګ کولی شئ ځان دپاره کولی شئ. صرف او صرف تاسو له پکار دي $11 تاسو له $0.001 تاسو له پکار دي BTC، او $1 تقریبا تاسو له پکار دي د بایننس کم فیس دی د بی ان بي ګیس فیس، مطلب دې نه کم کېږي نه، دا به هم ستا پیسې هلته پرتې وي، خو معمولي شانې فیس به دله پکار وي، او په دې $10 ونې دا ټاسک ته پوره کولی شي. او که دا تا ته یو 10x پروفیټ درکړي، مطلب ستا $1000 وي ملټیپلای بای 10 کې، یا $100 وي ملټیپلای بای 10 کې، 50 وي ملټیپلای بای 10 20، ستاسو قسمت دی. زما د طرف نه صرف تاسو سره د انفارمیشن شیر کولو. علي بای پې هم ویډیو جوړه کړله، ما پې هم درته جوړه کړه. غواړو چې تاسو ته صحیح انفارمیشن په صحیح ټایم ورسوو، که څوک دې فایده اخیستی شي ځان ته دې فایده والي. او غواړم دا ویډیو تاسو نورو سره هم شیر کړئ. چا ویډیو شیر کړه په اخره کې ډن ولیکئ، لایک کمنټس خو خامخا وکړئ. الله حافظ.